السلام علیکم دوستانو که چېرې تاسو ټیک ټاک کوئ نو تاسو به دا سړی بالکل لیدلی وي دا سړی څوک دی او تاسو به پیژنئ هم تاسو ته به نوم هم یاد وي دا سړی مخکې چې کله دی راووتو نو دی د څه نه مشهور شوی دی دوستانو دغه سړی چې کوم دی د ده ځاله نوم یخی دی یوسف پټان او د ده کار څه دی ده به مخکې د سپو په شان جبر ایسته او د هغې سره سره به ټوپونه وال د خرو په شان دی د خرو په شان ټوپونه به یې وال او د سپو په شان ژبه به یې ایسته دغې سړي او په هغې باندې به هغه د ویډیوګانې جوړولې خو بس الله چې چاته په قهر شي دوستانو نو زه به یم چې هغه داسې هغه خلک وایي که نه خدای چې چاته په قهر شي نو میږي ته چې په قهر شي نو وزرې وله ورکړي نو دله هم وزرې ورکړی وی دله د سپي په شان یو ژبه ورکړې ده او یو یې د خرو په شان خپې ورکړي دي ده به چې دی نو د خرو په شان په هغې خپو باندې ټوپونه وهل او دغسې د سپي هغه ژبه چې ده هغه به یې ایستلې وه او په هغې باندې چې دی نو دی مشهور شو په ټیک ټاک باندې چې کله دی په ټیک ټاک باندې په هغې څیز باندې مشهور شو نو خدای دې کور وران کا ته چې په ټیک ټاک باندې مشهور شوې نو خپلې ویډیوز ځان له کوه خپل ویډیوز نو هغه بالکل جاري ساته کوه ځان له چې څه کوې نو کوه خو ده یو خو نوم یوسف پټان لیکلی دی یوسف هم یو ډېر محترم نوم دی او د هغې سره سره پټان یې ورسره هم ملګری کړی دی ځان ته یو لکه یو پښتون وي او د ده ویډیوز که تاسو وګورئ نو دې ټولې ویډیوز جوړي د چا سره د خپلې ښځې سره او د خپلو لوڼو سره او بیا که د هغې هغه ویډیوز تاسو وګورئ نو انتهایي دومره بېهوده دي چې د لور او د پلار ترمنځ کومه هغه پرده د هغه مکمل ختمه شوې ده دې ورته کله کله زه ویډیوز ګورم دې ورته کله کله په بنین کې ناست وي او پرتوغاښ چې نو دی کته زانګ یو دی چې په هغه ټیم کې دي نو هم دې ویډیوز کې نو مهرباني وکړئ د دې سړي خلاف اواز اوچت کړئ څومره چې هیومن رایټس ټیمز دي څومره چې په پاکستان کې ادارې دي چې هغه د دې سړي خلاف ایکشن واخلي او د دې سړي خلاف راوچت شي چې دا سړی چې دی د څه غور وکړي ځکه چې دا سړی انتهایي په تیزۍ باندې روان دی او بې حیایي د ټیک ټاک او د فیسبوک او د سوشل میډیا په ذریعه باندې انتهایي بې حیایي خوري نو بس دوستانو د دې سړي دپاره اواز اوچت کړئ په دې سړي باندې چې الله تعالی دې یا خو چېرته ده ته هدایت نصیب کړي او یا دې خدای په ده داسې اداره پېښه کړي چې هغه دې ونیسي او توبې دې خلاصې کړي دوستانو دغه یو شارټ غوندې کلیپ و د نیکسټ ویډیو پورې ما مشتاق خان مدني ته راکړئ اجازه الله پامان